هغه بچي په مخ کې ښځه میړه خپل منځ کې اخته کیږي نه داسې بچی چې کوم دی که نه هغه ذهن کې ښه کیني که نه نه هغه وړکي چې کوم دي نه هغه بیا فیوچر کې څنګه لږ وټیږي هغه بیا هغه شی اپلای کوي امپلیمنټیشن هغه سټارټ کوي فیمیلز کوم دي هغه افیکټډ دي یا فیمیل داسې افیکټډ دي کوم هزبینډز دي چې هغه ټول لکه تقریبا ابراډ کې دي یا هغه استرالیا کې دي یا ایټلی کې دي یا دوبۍ کې دي فیملی سره انټریکشن چې کم دی هغه کم دی فزیکل انټریکشن روډ باندې د ډرګ اډیکټ به ترېدل خلک به ترې نفرت کول او ما وایي نه دا هم انسانیان دي که نه ته داسې خلکو خدمت کوي که نه چې کم خلکو نه نور خلک نفرت کوي نه هغه کې خپل یو خوند دی که نه هغه کې خپل یعنی خپل سیټسفیکشن دی او د دې معاشري فیمیل خبره کوم وکړو زیاتره د کوم نفسیتي مریضانو ډېرې زیات دي های د دې وجوهات کور کوم ماحول د دم کې دی شي لکه څنګه طریقې سره دلته روډ باندې د مختلف واقعات کیږي واقعات وشي که نه نه هغه چې کوم فیملی والا دي کوم هغه کلوز فیملی ممبرز دي نه هغو ته هغه فلیش بیک کیږي نو بیا دا یو ډیس آرډر کې کنورټ کیږي هغه ته مو پی ټي ایس ډي وایو نه دي پراپر لکه علاج وکړي که نه نو بیا به دا ښه کیږي ما ډېر خلکو ته دا مثال ورکړی ستا ټول نه ګران کار دنیا کې چې کوم دي 2 کارونه دي ډېر زیات ګران دي ګډ پیرنټینګ یعنی د بچیو تربیت کوله اور یو چې کوم دی که نه د کوم کاس یو ورې نشي کې مبتلا شي نه هغه نه به د هغه علاج کوله ټول نه ګران کار دی کوم جایز ډیمانډ دی هغه به بچي پر کوي خو چې کوم اوور ډیمانډ چې هغه کوي یعنی هغه خولې نه لفظ وتی نه ته ورته هغه پوره کړی وي نه بیا هغه بچی چې کوم دی که نه هغه بیا افیکټ کیږي سپیشلی میاندې هغه بچی لږ په ژړو شي بس زر موبایل ویر بس مور خو خوشحاله تر به زه فارغه شولم حالانکه هغه ته ډېر غټ نقصان هغه ته ویر کړل موستلی که وړکي وي هغه خپل نور مرګونه پیر پریشر هغه کې زیات رسي نه په کور کې مو بچي خپل ځون سره نږدې کړي وي نه موږ ته مور پلار کوم شاید ته خیال غوړي په کور دغه هغه اډاپټ کړي चिनार के पत्ते चिनार का पत्ता चिनार के पत्ते चिनार के पत्ते चिनार के पत्ते चिनार के पत्ते दिल की बात चिनार के पत्ते के साथ। वेलकम टू चिनार के पत्ते। السلام علیکم قدرمنو کتونکو اوریدونکو چنار کې پتې سره یو نوی پودکاسټ سره شاهد حسین یو ځل بیا حاضر شوم قدرمنو کتونکو امید لرو جوړ خوشحال آباد بووي نن مو سره کوم مهمان دی او کوم پودکاسټ انټرویو کول بغواړو پودکاسټ کې هغه مو سره دی ډاکټر کلثوم کوم څه سایکالوجست دی او دین علاوه پی جی ډي اے ایس سایبرجای یونیورسټي اف میډیکل ساينس ملیشیا نه هم او دین علاوه انټرنیشنل سرټیفاید د ایډکشن ساينس او دین علاوه پړچینا ډي ایچ کیو هسپتال کې فیملی کیر سنټر انچارج هم دی نن هغه سره به خبرې اترې کوو د معاشري چې کوم ستونزې دي سایکالوجي حوالې سره منشیاتو حوالې سره او نور مختلف کغه نرینه دي زنانه دي مشران دي ځوانان دي کومو مسلو سره مخامخ دي یا هغه مسلې به حل کوو څنګه او هغه دپاره څه معلومات ورکول د څه سجیشن څه هغوی منفي هلې ځلې چې کومې دي اکټیویټیز چې کوم دي هغه مثبت طرف ته راولو او دې پروګرام نه فایده واخلي پروګرام کې ټولو نه وړاندې ډاکټر کلثوم سایکالوجست ته پروګرام کې هرکلی کوو ستړي مه شي ور کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني تاسو نن زه د سټوډیو ته راغوښتې وم نه ما چې ټیک شو بالکل چې تاسو زه انوایټ کړل ما چې بالکل انشاءالله ضرور چې ما نه څه کیږي ما نه څه انفارمیشن دی خلکو ته رسیږي نو زه انشاءالله ضرور ورکوم ډیره مننه تاسو قیمتي وخت راکولې بل دا څه قدرمنو کتونکو د تاسو د ښېګړې دپاره د تاسو ته د ښه معلومات درکولې دپاره ډاکټر کلثوم چې کوم دی دغه کلینیک نه راغلله هغه دوی دا ضروري وګڼله چې خپل د معاشري خلک دي چې هغه مو واوري کسي مه هغوی ته فایده میلاو شي ولې څه دغه ځپلي خلک چې کوم دي هغوی مخ باندې ښکلا راشي هغوی مخ باندې خوشحالي راشي ډاکټر کلثوم دا راته وایه اول څه د ایمو کومه معاشره دی ایمو کوم علاقه دی د نورو علاقو په نسبت څه ګڼې چې دلته د نفسیتي لحاظ سره مو څوره دغه خلک مطلب نفسیات ونې اثرانداز دي مطلب مسلې مسایل سره څوره مخامخ دي او نورو علاقو نه مو څوره مطلب ښه طرف ته کېدلی شو
اچھا دغه ځکه خلک ما څومره نوٹ کړی تقریبا ما دلته 2 ایئرز راوند اباوت کیږي کنه ها ها نه دغه ځکه یو خدا د لا اینڈ آرډر سچویشن کنډیشن دا ډېر زیات کیږي ها ها دینه علاوه چې کوم د دلته موستلی کما څومره ابزرویشن کې ماته مریضان راځي یا خلک زه ګورم کنه نه اخ کې چې کوم دی زیات تر فیمیلز کوم دی هغه افیکټډ دی یا فیمیل داسې افیکټډ دي چې هغه کو کورونا هغه چې کوم هزبندز دي ها هغه لکه کور والا سړی دی یا زمانی وي یا که هزبند دي ها ها یا بچی دی هغه ټول لکه تقریبا ابراډ کې دي یا هغه استرالیا کې دي یا ایټلی کې دي یا دوبۍ کې دي کوم چې کوم علاقه ده کنه الته کې دي کنه نه دی وجه نه چې کوم دی هغه لکه هغوی د فیملی سره انټریکشن چې کوم دی هغه کم دی فزیکل انټریکشن یعنی هغه کور کې ملاویدل یا بچیو سره انټریکشن هغوی چرته بهر بوتلل یا چرته دکان ته بوتلل یا انټرټینمنټ دپاره لکه هغه ورسره نشته نو دیټس وای چې کوم دي کنه انا لکه ښځې چې کومې دي هغه نور باندې ډیپینډنټ دي ټیک شو نو لکه ښځه خو چې کوم د هزبند باندې ډیپینډنټ دی یا پلار باندې وي بچی چې کوم دي نو هغه انفارچونیټلی هغه ورسره نه وي کور کې نور کسان وي نو دې وجې نه چې کوم دي کنه هغه لږ هغوی سیلف اسټیم لو دی هغه لږ ډپریشن کې وي هغه لږ سټرس خلي صحیح دیټس وای چې کوم دی کنه دا لکه ما دا ریزن نوٹ کړی دی پکې نه دی وجې نه لکه دا صحیح. خلک ډاکټر صاحبه بل دا خبره مې کوله چونکې دا کوېسچن یا دا سوال پوښتنې چې کومه دی په کار دی ما وال کړي وې اکثر فیمیل چې کوم دي یو خپل کوم فیلډ دی ګایناکالوجیسټ وي تاسو دا فیلډ کوم سایکالوجي چې کومه دی یا دي کې تاسو مختلفې نورې مخکې هم تاسو تجربات دي یا کوم هغه خپل کړي دي خدمات مو کړي دي دې طرف ته تاسو راغللوئ دی فیلډ طرف ته آیا تاسو دا محسوسه کړه چې خلکو ته ذهني سکون میلو شي اچھا دا خدسته ما دا فیلډ دی لپاره چوز کړی و اسې ما پلار لکه هغه ګایني خوښه وه که نه بس زما اول نه لکه سوچ مو داسې و چې بی دا لکه ما کې سمپتھیټک فیلینګ زیات و لکه زه به خلکو ته لږه خفه کېدلم یا چې زه یونیورسټۍ باندې تللم نه هلته روډ کې به ما دا کسان لیدل یعنی ډپریس به وو یا به لکه هغه ما وایي چېرې داسې څه کېدی شي چې زه دوی سره نږدې شم که نه نه سپیشلی کله زه پېښور کې وم هلته روډ باندې به دا ډرګ اډیکټ به تېرېدل خلک به ترې نفرت کولو ما وایي چې نه دا ښه هم انسانیان دي که نه هغه قدرتي خبره داسې وه چې بس خدای پاک زما هغه فیلډ ته دننه کړلم هغه فیلډ ما سلیکټ کو اور ماته خوندم را کړلو نو لکه چې ته داسې خلکو خدمت کوې که نه چې کم خلکو نه نور خلک نفرت کوي د هغوی خلکو خدمت نه هغه کې خپل یو خوند دی که نه هغه کې خپل یعنی خپل سیټسفیکشن دی نو بس هغه فیلډ ما چوز کړلو بیا سلولی اینډ ګریجولي 2011 نه ما لکه دا فیلډ چوز کړی نه ان دوست ویلفیر فاؤنډیشن هلته کې زه وي سی ټي انچارجه پاتې شوی یم تقریبا 2011 نه 2018 پورې اور بیا سلونی اینڈ گریجولی هغه کې موږ ډفرنٹ ټریننګز یعنی اټینډ کړل اور پارټیسپیشن مې پکې وکړو بیا ما هغه ځای کې چې کوم دی که نه زه سکالرشپ باندې زه سلیکټ شولم فور پی جی ډي ایس اینڈ آئی هیو ډن فرام د ملیشیا صاحبجان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس اور دا آئی ایم دا فرسٹ لیڈی فرام آل اوور دا کے پی کے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ڈگری جو میرے پاس ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو پھر بس آغا فیلڈ اور الحمدللہ ما ډېر زیات مریضان یعنی ټریټ کړي دي یعنی 200 نه ابو وي 200 نه ابو صحیح نه دي کې ریکور مریضان هم دي ډېر زیات هغه چې کله ته کیس ریکور مریضان ګوري او هغه یو خپل یعنی کامیاب لایف تیرې نه به انسان ته ډېر زیات سیټسفیکشن ملایږي او خوشحالي ډېر زیات کنه او دا تاسو خبره وکړله چې پورا کی پی کې خیبر پښتونخوا کې یو د فرست لیډي تاسو ملیشیا نه کوم ډیګری حاصله کړې ده او دا د کورمې د پاره او خاصه توګه په چینار خلکو د پاره ډیره د فخر خبره ده او تاسو ته مو دې پروګرام کې مبارکباد هم درکو د کې مختلف سټیجز دي تاسو چې کوم فیلډ ده تاسو ته خبره وکړه چې انټرنیشنل سرټیفاید ایډکشن چې کوم دی ایډکشن ساينسز چې کوم دی هغه کې تاسو
خپل مهارت دی او تاسو خپل خدمات دي همدغه شانتې نفسیاتو چې کوم خلک راګیر کړي دي د هغوی خپل خدمات دي تاسو دلته تاسو کوم تجربه حاصله کړې ده یا خلک یا مریضان تاسو ته راځي چې هغه نفسیتي مریضان دي هغه کوم زیات نفسیتي مریضان دي چې هغه دلته زیاته ریشو په دغه کورمې کې ریشو زیاته دي अच्छा दغه ځکه خو یو چې کوم دی کنه دلته چونکه لا اینڈ آرڈر سچویشن دی روډ ایشوز دی کنه اور یعنی سډنلی ډیث وشي د خلکو کنه ناغه سوچ انسان یو کوي او کیږي ور سره بل څه نه دی وجه نه چې کوم دی کنه فیملی والا بیلا لیکن انزایټي ډیپریشن نفسیاتی بیماری د انزایټي ورته کیږي ډیپریشن ورته کیږي دین علاوه پی ټی ایس ډی پوسټ ټروماټیک سټرس ډیس آرډر دی کې ډېر زیات خلک انوالو دي دا څه یا دغه د کوم تاسو نامه وخسته پی ټی ایس ډی پوسټ ټروماټیک سټرس ډیس آرډر ان سنس کې به دا کله انسان سره سو واقعیا پیښ شي لکه څنګه یا سډن ډیث وشي یا نور څوک مړ کی کنه لکه څنګه طریقې سره دالته روډ باندې دا مختلف واقعیات وشي کنه ناغه چې کوم فیملی والا دي کوم هغه کلوز فیملی ممبرز دي لکه ورور شو یا خور شو یا مور شو یا ناغه تا فلش بیک کیږي هغه کومه جنازه لیدلی وي یا کومه واقعي هغه سره چې کومه تیر شي یا چې کومه روډ کې کوم زنده پاتې شي ځین نیم خو ختم شي کنه لکه شهیدان دي شي هغه د شي مړ دي شي او چې کوم زنده ور سره پاتې شي هغه کوم دي کنه هغه واقعي سره شي وي کنه کوم خل طریقې سره شي وي ناغه غوي ذهن کې پاتې شي هغه ذهن کې مازغو کې خبره پاتې شي هغه تصویر ته بار بار راځي ناغه وجه ناغه خوب هم افیکټ شي خوب هم ته نه رسي خوراک نشي کولی او دین علاوه چې کوم دی کنه یو فیر وي یو ډار هغوی زړه کې کینی مکمل صحیح ناغه ته بیا بار بار چې کوم دی کنه هغه یعنی یا ژړا کوي یا فریاد کوي یا لکه هغه مینټلی ډسټرب شي نه چې هغه بیا کوم ډیلی روټین کې کوم کارونه وي یعنی خپل یا جاب وي یا کوم خوراک چکاک وي یا ریلیشنشپ وي لکه مرګولو سره یا مور پلار سره یا فیملی سره هغه لکه یو سایډ ته هوته کی شي سایډ ته کینی نه مو خو لکه هغه لکه یو سوري چې هغه روټین دی کنه لکه هغه لکه نورمالټي دی لکه یو فیملی کې تا یو لو یا کیر ګیور یا تا کوم کلوز ون دی یا لو ون دی هغه چې مړ شي هغه درې څلور ورځې یا پنځه لاس ورځې هر انسان ته یادېږي دا یو هومن نیچر دی کنه هغه نه زیات چې کدا د سی یو دوه درې څلور میاشتې بیا شپږ میاشتې بیا یو کال پورې دا لکه کنټینیوسلی چې دا غندغه تھاټس ته راځي او ته هر څه افیکټ وي نو بیا دا یو ډیس آرډر کې کنورټ کیږي هغه ته مو پی ټی ایس ډی ایو نه دی پراپر لکه علاج وکایې کنه نو بیا به دا کیږي صحیح نه دا شانت کسان ماته زیات راغلي دي او دین علاوه کوم دي ځنه خلک کوم دي هغه اپریهنسیو تھاټس او ته فیوچر په باره کې ډیر زیات راځي لیکن اوور تھینکینګ چې ته فیوچر په باره کې کوي نه دا یو بیماری جوړیږي هغه ته مو انزایټي ایو ٹھیک شو نه هغه لکه اکثره بیماران مو ته زیات راځي دین علاوه کوم دي کوم کاس ماضی کې څه اوسېږي یعنی پاست کې کنه نه هغه نه رواتای نشي یعنی هغه نه رواتای نشي هغه کې هغه اوور تھینکینګ د لکه رستونه ورځ پاره کوي نه هغه ته مو ډیپریشن یو هغه وجه نه هغه خوب هم خراب وي هغه ویټ لاس کیږي ځنه خلکو لاس کیږي ځنه خلکو انکریز کیږي او ځنه چې کوم دي کنه هغه لکه وړي خبر ته بس ژړاو ته رسي نه بد دا بیا مو دا به ډیپریشن بیماری ده ډیپریشن وته نو موږ کوشش دا وي چې مریض کوم راشي هغه موږ دغه ته دا ریلایزیشن کوو چې به تاسو لکه پریزنٹ کې ووسیږي ځکه موږ سره کوم پریزنٹ ټایم دی کنه پریزنٹ وخت راي نه کاغه پریزنٹ کې نه وي که یا فیوچر په باره کې اوور تھینکینګ وي یا دا بیماری ده که پاست په باره کې دا یو بیماری ده هغه مو ډیپریشن یایو اور کبیا یعنی پی ټی ایس ډی ماته ستو ویل چې به چا سره داسې واقعیا پیښ شي دی هغه لکه مینټلی ډسټرب شي کنه هغه لپاره پراپر لکه یو علاج ضرورت وي دا کنسلټنټ یا سایکیاټریست نه لکه یا سایکیاټریست ته ورشي یا سایکولوژیست ته ورشي هغه علاج وشي میډم تاسو خبره وکړه چې کوم مستقبل فیوچر کې کوم سوچ لري یا اوور تھینکینګ کوم دی که دا پازیټیو یا دا بیماری کې شمار کېدلی شي دیکھیں پلان کوم دی کنه هغه هر انسان بنیادی حق دی ته به ځان ته پلان به جوړی چې به ما لکه څه ایم دی زه به څه کوم خو هغه یعنی اوور تھینکینګ مطلب دا دی چې هغه
یعنی هغه ته بل چیشته نه پرېږدي یعنی ته فل ټایم 24 غنټې مغای ته ذهن کې تویږي کوم سوچ کوي هغه ته نشي رسیدي او بل د نه پوتې بل وي. نه د کوم پریزنت هغه د نه پاتې پاتې وي وي. دیٹ از یعنی سایکولوجیکل النس یہ صحیح. لیڈ کرتی ہے سایکولوجیکل النس صحیح. کو. میډم تاسو لکه کوم انټرنیشنل سرټیفاید ریډکشن ساينس یوي مو برڅو د خپل د دغه معاشره پر مو اکثر کسو یا په خبرونو کې کسو یا خپل کسو یا خلکو نه وورو چې دلته کوم نشه ده اورېز نه بل ورېز تزیاتیږي او کوم ځوانان دي هغه زندګي چې کومه ده خرابېږي او صرف دغه نه د کور ولا د معاشره هم دغه ځوانان چې کوم دي یو خدای ویل کېږي چې د کورمې او د پړچینار چې کوم ځوانان دي هغه تعلیمي ریشو چې کومه وا ډیره زیاته وا او اوس د دې حالاتو واجنه د دې د منشیاتو واجنه څنګه څه کمال راغلي دي یو طرف ته تعلیم یافته دي ایجوکیټډ دي او بل طرف ته د نشي چې کوم استعمال دی ډیر زیات دی دغه ځوانان پویا دي او بیا نشي طرف ته سي وجوهات څه دي اچھا دی خدس دې کنه دی وجوهات خو ډیر زیات وی کنه ها. ٹھیک شو خا دا د همیشه د پرزار چا سره چې کله کینم زنده خبر کوم چې بی ګډ پیرنټینګ از ویری امپورټنٹ صحیح ګډ پیرنټینګ صحیح ده نه تربیات. کله پیرنټینګ اته یعنی د مور او پلار مور تربیت پلار چې بچي بڅنګي تربیت کوي صحیح هغه ځکه چې کله کم بشي راشي نه بیا بچا چې کوم دی هغه اډیکشن طرف ته ځي صحیح صحیح ده نه ما ډیر خلکو ته دا مثال ورکړی چې ټول نه ګران کار دنیا کې چې کوم دي 2 کارونه دي ډیر زیات ګران دي یو چې کوم دی هغه ګډ پیرنټینګ یعنی د بچیو تربیت کوله صحیح دا دنیا کې مشکل ترین کار دی بالکل اور یو چې کوم دی کنه د کوم کاس یو ور نشي کې مبتلا شي ها ها اډیکټ شي ها نه هغه نه بعد هغه علاج کوله ټول نه ګران کار دی ډیر مشکل دي ټیک شو صحیح نه دا چې کوم دی کنه مو کسي اکثر خلک یې نه دا د ځون خیا دا اسی بس ناشیک ته راوړیدلو نه دا څه خبر نه ده د اصل کې وا بیماری ده اول خدا به اکسپټ کې چې دا وا بیماری ده دس از کرونیک برین ریلیپسینګ برین ډیزیز ده ها کنه نه اول خو دا یعنی اکسپټ کې چې دا برین ډیزیز ده دا مو دا اکسپټ نه کوو نه بخیدی علاج طرف ته ځکه چوکسی نه تاسو وجوهات چې تاسو وکیلو یا تربیات ته دین علاوه د معاشري نور اوریدلی مدي چې انټرنل ایکسټرنل وجوهات هم کې دي شي دی حواله سره اچھا هغه خود سره کنه چې به لکه دا به یو یعنی یو ترتیب سره دا خبره وکنه صحیح ته اول خود سره چې به ګډ پیرنټینګ کې د سره کنه چې کوم ځکه کوم سټیج کې لکه کمای راشي ها نه ها هغه واجنه انسان نشي طرف ته سي ها لکه یو خو یعنی کوم پیرنټینګ تر شنو هغه کې یو پری سکول وی پری سکول سټیج ده بیا غنه بعد سکول سټیج سکول ګوینګ سټیج ده درم نه بعد نه کوم ده هغه ده ټین ایج اوس ټین ایج کوم ده کنه دا ټول نه خطرناک ایج ده او مهمه ده امپورټنٹ ده ویری صدی کې بچا کوم ده ایموشنلی بینګ وی صحیح یعنی هغه ته لکه ایموشنلی کوم ده کنه هغه سره اٹیچمنٹ ضرورت ده نه اور डी एज کې کوم دی کنه دماغ یو حصہ د پری فرنټل کورټیکس هغه یا پرا ډیولپ نه وی شي نه وی شي صحیح نه هغه کله پرا ډیولپ نه وی شي نه بچای کوم دغه فیصله سازی نشي په اردو کې مو فیصله سازی یو یعنی وہ انکی ډیسیژن میکنگ پاور هغه کوم دغه کمزوري وي ویلې چې هغه کنټرول خو پری فرنټل کورټیکس کوي برین کې هغه پرا ډیولپ نه وی شي نه بچای کوم دی کنه دغه ځکه یعنی خطه کېدای شي نه دی سټیج کې کوم دی کنه مور پلو ډیره غوټه ذمہ داری ده چې هغه خپل بچی ته فوکس وي بچی ته سترګې غړي چې دا بچای کوم دی کنه هغه کوم یعنی ډیمانډ ته نه کوي کوم جایز ډیمانډ دی هغه بچی پر کوي خڅ کوم ایکس یعنی اور ډیمانډ چې هغه کوي یعنی هغه خلینا لفظ وته نه ته هغه پرا کړی وي نه بیا هغه بچای کوم دی کنه هغه بیا افیکټ کیږي اور هغه کوم د اندسي بچی کوم دي کنه هغه بیا نور طرف ته سي نه دغه علاقې کې له مودا شای ابزرو کړی دی څنګه باز د بچی سپیشلی وړکی هغه څنګه باز پټول شي امو یې باز د غوړ سړای شو اوس دې ته مو ټولې ذمہ داری ورکو صحیح میاندیا مغونی کورونه کوي
پلارونه یې بس مو بیغمه شو، نو هغه ته دا پاته نه چې دا بچی معاشرې کې خپل قدم کېږدي، نه هغه کې هغه ته لیارې کې قسم قسم خلک ملویدای شي، نه هغه ځای کې فکرې هغه سره یو مشر کاس وي خپل خونی والا صحیح دی. مو لکه اکثر بچی کسې مو ډرایورانو سستو یا بلچو سستو یعنی ګوډي مو ته نیولي دي که نه، نه هغه ځای کې ځنه بچی کسې ډرایورانو کتو کې کینی یا نغدی ورسه کینی، یعنی یہ میری آبزرویشن رہی ہے ٹھیک ہے. نه دغه ځای کې چې کوم دی که نه، نه دا شونه بیا بچی او ذهن نه هغه لکه یعنی ذهن کې کینی که نه، نقش کیږي که نه، نه هغه چې کوم دی هغه ځای کې څه مس بیهیویر کېدای شي، نوره ایکس وائی زیډ ایشوز ورسه کېدای شي. نه دغه ځای کې که مو بچي خپل سپرویژن کې ساتو، نه بیا به مو بچي نفسیتي لحاظ نه هغه به هیلدي وي، ټیک شو که نه. نه دې سره سره کوم دی که نه یو امپورټنټ شاید دا دی مو کسې یې چې بی ایډکشن طرف ته خلک کله چې کله هغه سره کسې یو فزیکل هیلث دی هغه کسې افیکٹ شي، اور یو چکم دے آپ کا جو ہے تو چکم روحانی ہیلتھ ہے، روحانی ہیلتھ مو یا ایوا خبر کوچ بھی خدای او رسول به منی مو خدای رسول منو خاغه ایوا نه منو، یعنی دغه ځکه ایوا خبره ده. لکه زه تاسو ته دې مثال په دې کوم کنه، فار ایگزامپل دنیا کې چوره ماشینری جوړیږي کنه، ناغه آر ماشین یو بوکلیټ وی، فار ایگزامپل دا یو موبایل دی، نو موبایل څخه کله مو پن پیک خلو نو دی سا یو بوکلیټ ملويږي، اول هغه سټډي کوڅ وی دا څنګه دی دا څنګه اپریټ کیږي، ان سي آر ماشین ره دا تاسو سټډي دی کی دا تاسو چې لګولې دي ای دی بیا څنګه بوکلیټ وی، جس طرح مو نوې ټي وي خلو یا ال ای ډي خلو چې خلو هغه بوکلیټ وی، بالکل وی رائٹ. نو سیم کیس ود هیومن بینګ، مو انسانانو مو یا څه کله پیدا شو نه مو سات به مو اوس لکه څنګه هغه ماشین نه دی مو دا به څنګه چلیږي، هغه ته به بوکلیټ سټډي کوو. نه اندسته انسانانو لپاره چې کوم دی مو ته خدای ایز ا مسلمان خونی کې کسي پیدا شوی نه مو د لپاره چې کوم بوکلیټ راغلی دی هغه قرآن مجید دی، صحیح دی. نه څه کله مو یعنی مو ته هغه خیلی دي به مو لایف مقصد څه دی او دا لایف مو څنګه تیرو، نه هغه د لپاره چې کوم دی که نه هغه بوکلیټ دی هغه مو ډیلی بیسز نه مو یوه صفحه چې سټډي کوو یا که نه، نه هغه مو به راه راست نه بو، صحیح دی. انداسې چې کوم دی که نه فار ایگزامپل اوس یو کاس دی هغه بیمار دی، لکه فار ایگزامپل هغه بلډ پریشر مریض دی یا شوګر مریض دی یا هیڅ شي مریض دی، نو مو هغه ته یې چې به تاسو لکه کم از کم فزیکل هیلث پر مو ته تاسو به واک کوئ یا چې اوور ویټ وي، صحیح دی، نو مو ته تاسو واک کوئ کم از کم ایټ لیست یوه ګنټه واک وکړئ، نه هغه فزیکل هیلث پر ضروري دی. نه انداسې مو ذهن کې مو روح یاد ہے، یعنی مو باډی چې کوم دغه روح نه جوړه دی، اس کے اندر روح بھی ہے، نه هغه روح ټریټمنټ چې کوم دی یا د روح چې کوم هیلث دی هغه بیا پام کوي که نه، نه روح پام کوم دی یا هغه هیلث پام هغه قرآن مجید سره دی، یعنی هغه مو د 5 وخت لمونځ دی یا د قرآن مجید دی مو دی دا چې مو ځون سره ونیسو، یعنی مو دیني دا فالو کوو، نه مو به دا نشي په شانتي بیماری نه به مو وریا ځون بیا مو اتوماتیکلی مو هغه نه وریاو، صحیح. نه لکه دا د امپورټنٹ هغه صحیح. میډم تاسو لکه فیملی کیر سنټر ډي ایچ کیو هسپتال انچارج وي، مختلف کیسز ورسي دلته منشاتو حواله سره تاسو لته هيا دسي سکسس ستوريز تاسو ته شته دي؟ اچھا دسې د فیملی کیر سنټر چې کوم دغه خمو ایچ ای وی ایډز پروګرام والا دی که نه، هلته خمو یعنی هغه پیشنټ کسو اور هغه ټریټمنټ اور پریونشن یې کور کوو، نه چې کوم د تمونه د هغه والا پوښتنه وکړه ایډکشنز والا دي چې کوم دی که نه دا دلته ښه یا پراپر دي یعنی ټریټمنټ چونکې دلته پراپر ریهیبلیټیشن سنټر نشته، صحیح، تاکہ سائنٹیفک اور ایویڈنس بیس پریکٹس کیږي که نه هغه ښه یا کمای دی، نه هغه چې کوم دی که نه دلته مو هغه ټریټمنټ مریضانو ته یې نه دی ورکړی ښه. او ها پېښور کې چې کوم دی مو لکه چونکې 2011 سے 2018 پورې هلته زه وم، نه هغه ځای کې مو پیشنټس چې کوم دي ایک سکسسفل سټوري هغه به زه تاسو ته شیر کوم. مو یو پیشنٹ وہ آغا ایچ آئی وی ایڈز مریض آو اور ایٹ دا سیم ٹائم آغا چکم دے ڈرگ ایڈکٹ آو نا آغا مسا ایڈمٹ ہو
بیا هغه پراپر ریهابلیټیشن واخیستلو، هغه ټریټمنټ مو سره وکړو ډرګ اډکشن والا. نه د کوم نشي والا مریض وي هغه سره سره نورې بیماریاں وي، صرف نشي والا علاج کوم دی هغه بیله کوي، هغه بیا هغه کاس پیدا نه وي ریکور کېږي. نه وي، هغه کاس دوباره خامخا نشي طرف ته ځي، سوسایټي ته کله لوړ شي هغه دوباره ریلیپس کېږي، موږ ته ریلیپس وایو. نه څو پورې هغه سره هغه ته انزایټي راوسته کېدای شي، هغه ته ډپریشن کېدای شي، هغه ته سیکس ډیسارډر راوسته کېدای شي، هغه ته چې کوم دی میډیکل ایلنس ورته کېدای شي، فار ایگزامپل یعنی ایډز بیماري ورته کېدای شي، هغه ته ټي بي بیماري ورته لګېدلی شي، ولې هغه ته زیات ولنریبل وي که نه. نه دې نه علاوه چې کوم دی هغه ته شوګر یا بلډ پریشر دا بیماري هغه ته کېږي، یا ایچ سی وي موسټلی ډېر زیات خلکو کې پازیټیو وي دا بیماري وي. نه ایمو چې کوم هغه پیشنټ و هغه ته ایچ آی وي او سا ډرګ اډکټ کلاینټ ایمو و هغه. نه هغه چې کوم دی داسې 12-13 هغه ډرګ اډکشن کې و، بیا سیم ټایم هغه ایچ آی وي پازیټیو او نه هغه دوه علاجونه سره کېدل پیرلل. نه الحمدلله هغه اوس ریکور دی فور د لاست 7 year. For the last 7 year he is recovered still. اور هغه چې کوم دی اوس د جاب کوي خپل. مو هغه پیشنټ حسن عبدال والا و، نه هغه اوس هلته بینک کې یعنی جاب کوي. هغه بیا چې کوم دی مشولي 2 بچي دي اور هغه نیگیټیو دي، ویلې سي دي پراپر څه علاج کوي که نه بیا ته بچیو باندې اثرات نشي کېدلی. ښه دا الوي چې کله ته خپل مالجین سره ان ټچ وي، یعنی خپل چې کوم ته ډاکټرز دي هغه سره ان ټچ وي او ته پراپر هغه ګایډ لاین عمل کوي، نه ته یعنی هیلدي لایف ته تیراوی شي. یعنی ممکن دی ها هر بالکل څه ممکن کېدای ہے، شي. ها بالکل بالکل. صحیح. ریهابلیټیشن حواله کوم سنټر تاسو خبر وکړله، ریهابلیټیشن سنټر دلته څومره ضروری دي، او کدا دلته سنټر شروع شولو یا چا جوړ کو یا دی باندې کار سٹارټ کړلو ته چې دا معاشره چې کوم منشیاتو کې مبتلا دي د ځوانان به څومره پورې د معاشرې ښه غړی جوړېدلی شي، او دې دپاره سنټر صرف جوړول نه، دې دپاره کوم هغه انیشیټیوز دي چې اخیستل پکار دي، هغه باندې کار کول پکار دي. اچھا سینټر داسې دی چې وایي هغه کې یعنی څومره کله ته یو ټریټمنټ سینټر جوړوي هغه ته پکار دی چې هغه کې ایکسپرټس وي، هغه سره ریلیټډ کوم ایکسپرټیز وي، هغه خلکو کې یعنی انوالو وي که نه، هغه ټرینډ کسان وي. انټرینډ ټریټمنټ سینټر کې چې وي بیا خو ټریټمنټ صحیح نه کېږي، دیټس وای خلک ریلیپس کېږي. صحیح دی که نه. نه هغه دپاره دا دی چې پراپر ریهابلیټیشن سینټر کې یعنی دی خو پراپر یوه طریقې کار دی که نه، نشې والا چې کومه دی هغه یو انډور ټریټمنټ وي، یو آوټ ډور ټریټمنټ وي. آوټ ډور ټریټمنټ هغه ته یعنی ټریټمنټ خاله بیا واپس ته. صحیح دی. انډور ټریټمنټ کې پراپر ډیټاکسیفیکیشن کېږي او پراپر ریهابلیټیشن کېږي. ډیټاکسیفیکیشن چې کوم دی هغه 10 to 15 days خلی، هغه پراپر یعنی کنټرول انوایرمنټ وي که نه. صحیح دی. او چې کوم ریهابلیټیشن وي یعنی ډرګ اډکشن کوم خبره کوو نه هغه تقریبا داسې 6 میاشتو پورې ته به هغه کنټرول انوایرمنټ کې به کار ساتې، منیمم 3 میاشتې او زیات نه زیات 6 میاشتې. هغه نه بعد چې کوم دی که نه هغه مریض بیا د قابل شي هغه معاشرې ویلې هغه کې هغوی روایو کې فرق راغلی وي، هغه روایي چې کومې دي هغه نه به ته کار کوي او هغه یو ایکسپرټ خلک کوي. نه دلته که داسې څه ټریټمنټ سینټر سټارټ شي انشاءالله مو طرف نه څومره یا ټریننګ ضرورت وي یا څه شي وي بالکل موسټ زه به هر وخت تابعدار وم، زه به خلکو ته ټریننګ ورکړم هغه که غوښتل غواړي. بالکل. نه دې نه خبردار دی سوسایټي چې کومه دی هغه کې موږ دوباره یوت از ویری امپارټنټ. پکار دی چې دا د معاشرې دا ښه یو معمار دی که نه، نه دا ښه پکار چې په خپلو خپو هیلدي وی سره ویلوړ وي. نه کوم خلک دي کې انوالو وي نه هغه بالکل هغه علاج کېدای شي، دا علاج ممکنه دی، خپل هیلدي لایف تېروی شي. فشار دا دی چې هغه دا یو طریقې کار سره داسې نه دی چې یا بس څو خبرې ورته وکړو بس مریض به ټیک شي، نه داسې نشي کېدلی. دې پراپر یوه طریقه دی، ساینټیفیک بیس ټریټمنټ ورته یایمو. نه هغه څه ته پراپر طریقې سره وکړي نو بیا مریض بالکل ټیکېدای شي او خپل هیلدي لایف تېروی شي. اکثر هغه فیمیل هغه کورونو کې دي
او د دې معاشري فیمیل خبره کوم وکړو زیاتره د کوم نفسیتي مرضان ډېر زیات دي هاي د دې وجوهات کور کوم ماحول د دم کې دی شي او زیاتره فیمیل مولي دي چې هغه ډېر کم عمر کې ودونه وکي یا لکه تاسو خبره وکړه چې هغه کوم هسبند دي هغه بهر دي او هغه په کلونو وي او دلته نه رسي هغه کوم نفسیتي کومې بیمارۍ دي لکه تاسو ډیپریشن وکړلو د نور بیمارۍ موخلي دا څوره پورې هغوی ته کوم خیل ته تاسو وینا کول غواړئ چې هغه دغه شانتي ماحول کې ځان ایڈجسټ کی او خپل ښه زندگی تیره کی اچھا دې کې ښځه څه کېدای شي چې به موسټلی ښځو کې دلته کنورژن یا مو نوٹ کړی نوټس کې راغلی دی که نه کنورژن یو ډیسارډر دی هغه ډېر زیات کامن دی دلته نه ظاهره خبره دی چې هر انسان غواړي چې مو ته یوه توجه میلو شي نه هغه ښځو کې موسټلی اټینشن سیکینګ بیهیویر وي بچیو کې دی وي نه هغه چې کوم دی که نه هغه څه نه څه ریزن وي هغه ریزن څه فایند آوټ کړي که نه هغه ته ریموو کړي نه هغه کاس بالکل ټکېدای شي داسې دی چې به دلته ښځو انټرنل کوم انوایرمنټ دی مو څوره نوټس کې راغلی مو یوه پیشنټ وه نه هغه یعنی ډېر کم ایج کې هغه واده شوی دی صحیح 18 سال پورې یو کاسټ کوم دی هغه مو هغه چایلډهوډ چلډرن کې هغه کنسیډر کېږي چایلډ وي هغه خپله او چې هغه نه بچي وشي نه خپله سوچ وکړه چې به یو چایلډ وي چایلډ څنګه پام وکړي هغې خبره پرورش نشي پرورش یعنی ګرون به وي صحیح تربیات بیا نه کېږي او صحیح پام به نه کېږي هغه بچي صحیح دی نه دلته دا شیونه مو لکه نوټس کې راغلي دي او بیا دې څه چې کوم دي هغه ښځې نه هغه شی ایکسپیکټ کېږي چې به دا به مو صحیح پام کوي او خواښې وي او هغه نندران دي وي او لیورونه وي نه هغه بېله یو ټاپک دی ورته نه دې وجې نه چې کوم دی که نه هغه ښځې یا جلکې هغه غریبانې پریشانې وي هغه صحیح هینډل کوای نه شي او باید دوی ته مور پلان دا ویلي چې به چاته به یا نه وال باندې دا ټولو ښځو سنسي کېږي صحیح دی نه دا چې کوم دی که نه بس هغه اوورلوډډ وي ایکسپریس کوای نه شي نه هغه بیا ډپریشن کې لوړې شي اکثر ښځې یا سټرس یې زیات خستې وي صحیح د یوه کور ماحول ښه کولو دپاره اکثر کورونو کې دا زه به دا وایم چې هر یو کور کې به دا شونتي وي د کوم یو بل نه هغه موږ وایو چې جلیسۍ وي یو بل نه د ښه کولې کوشش کېږي یا ځان بهتر ګڼلې کوشش کېږي دې لرې کولې دپاره یو ښه ماحول جوړولې دپاره کور کې څه ضروري دي یو خدا دی چې کسې زه به اول دا خبر کوم چې هر انسان ته خدای څه نه څه سکل ورکړی دی یعنی انسان چې کوم دی هغه یونیک دی هغه کې هغه یونیک پرسنالټي او ټریټ کوم دی هغه کمبینیشن دی انسان نه چاهې هغه ووډ کې وي جلکې وي ښځه وي سړی وي نه هغه ته خدای څه نه څه سکل ورکړي وي په کور دی چې هغه کوم سکل ماهر دی کوم سکل هغه کې نه موجود دی هغه ته مو هغه شی ورکړو هغه هغه په حوالې کو فار ایگزامپل اوس تاسو دلته ناست یو تاسو کسې کمیونیکیشن سکل مو سترانګ دی پښتو مو سترانګ دی صحیح دی که نه او دې نه علاوه چې کوم دی دا انټرویو والا دی تو یعنی دا یو سکل دی دا نه هغه تو سترانګ دی په کور مو دغه سوسایټۍ کې ما تو ته اندا ایکټیویټي تو ته دیر کو دا به زیات ښه طریقې سره یعنی هینډل پکې اور نبھا لینګې صحیح دی انسې دا هغه بچا یعنی دا ویډیو ښکلي جوړوي یو څه لکه دې ایکسپرټ دی دې کې انټرسټ دی کوم کاس کوم شي کې انټرسټ وي هغه ته هغه شی حواله کا هغه به هغه زیات احسن طریقې سره کوي نن داسې ښځې دي پونې کې ښځې دي ځینې ښځې چې کوم دي که نه هغه کوکینګ کې ایکسپرټ وي صحیح دی ځینې هغوی کوکینګ ته یعنی انټرسټ ورکوي خلي که نه ځینې چې کوم دي هغه سټیچینګ ښکلې کوي ګنډل ښکلې کوي ځنه چې کوم دي هغه به صفایي ښکلې کوي ډسټینګ به ښکلې کوي ښه دلته څه دی چې به دلته وایي مو پیشنټ وه نه هغې ته کوکینګ شوق و کوکینګ یعنی دلته مو لکه فارغ خو څه کله کښېنې نو ظاهر څه خبره تا ته به نیګیټیو سوچونه بیا رسي صحیح نه هغه هېڅ نه خونې کې ښځې ډېره پلانکې ښځه چې کومه ده دا به کوکینګ کوي او دې کې وسې مو یوه پیشنټ وه هغې ته کوکینګ خوند ورکولو صحیح دی نو هغه ویله مو دا جلکې چې کوي چې دا ایچیانې کې به سندسې نوسته وي ښایي چې دې ته مو کوکینګ په دې نه ورکوو چې دا هغه بله ښځه کوي هغه خونې کې بلې ښځې کور دی هغه به کوي نه
مطلب دا دی هغه جلکې چې کومه ده هغه ډپریشن کې لاړه وه ها ویلې څه نور کورونه کول نه بیا داسې کاس ته چې کوم دی که نه چې کوم کسې هغې ته کله مو هغه اکټیویټي ویر که هغه هیپیا فیل کولو اور هغه ریلیکسیا شوله صحیح ویلې څه کوکینګ چې کوم دی که نه دا خو هر جلکې بنیادي حق ته چې پکار دی هغه هغه کې انوالو وي چې کوم شي هغه ته خوند ورکړي چې زه به دا شاید زه جوړاؤں یا مطلب بریانی ہو گیا چاول ہو گئے چکن ہو گئے جو بھی یعنی جس کو جو پسند ہے لکه هغه خواښ وي او هغه کوای شي هغه ته هغه کور ویر که څه ما که هغه بیزي وي وکړي صحیح نه داسې هغه دوره وړکې اونته کې کور عاجل کې ټیک ټاک شوه یعنی کنی مو ویلې څه نه دا بس دا خوني والا راغلی چې دا بیماره دی دا داسې داسې دی که څه کله هغه مو ډیګ آوټ کړل هغه ایشو مو فایند آوټ کړلو نه هغه دا دوره اونته کې کور نه به دې کې د مو کوم خوني مشرونې وي لکه دا انیاونې وي او څه وي هغه اوسه لکه کوپریټیو نه وي که نه ها نه دا شاید که نه په کوڅ دا شي نه چې کوم دي دا لکه اوس ماحول کې سوسایټي کې دا په کوڅ لکه چینج روشي صحیح نه دینه به تو منټل هیلث کوم دی که نه هغه به زیات یعنی ریلیکس وي بالکل د مو کوم د دې پروګرام مقصد دی که نه چې مو کوم نامې واخیستې چې دا انوالو وي دا مطلب نه چې هغوی باندې الزام لګول دي بلکې نظام ټیکولو مقصد مه دی چنار کې پتې باندې څومره پروګرامونه دي هغه آګاهي ورکول دي شعور ورکول دي خلکو ته معلومات ورکول دي دغه شانتې پروګرامونه لکه نن مو سره ډاکټر کلثوم ناسته دی نفسیاتو حوالې سره خبرې اترې کوي د دوی کومې خبرې وکړلې د ماحول جوړولې خبرې دي د یو کور کې یوې خونې کې یو بل سره د سلام مشورې کولې یو بل سره د مدد کولې خبرې دي نو دی باندې عمله کول پکار دي او که څوک هم دغه شانتې مسلو سره مخامخ دي نو په چنار کې ډاکټر کلثوم دی ماهره دی دي کې خپل فیلډ کې تاسو د خپل کور جوړولو دپاره رابطه ساتلی شوي او بل دا میډم زه به دا درته وایم چې د کوم ماحول پرې ښه کولو دپاره مثبت جوړولو دپاره خبرې اترې وشولې دیمو بچی به خبر وکړو چې تاسو د بچی او تربیت حوالې سره خبره وکړله خو موږ به لږ اوس وضاحت کې لوړ شو د بچی سټیجز اول کوم کوم سټیج کې کوم کوم خلته تربیت ورکول پکار دي او هغه کوم سټیج دی چې هغه بچی وکړي انوالو کړي تر اخره پورې یعنی هغه فار ایگزامپل یو بچی دی چې هغه عمر کې هغه ته سبق زده کول ویر کې هغه به مطلب ریډینګ کوي سبق به زده کوي یو بچی دی هغه کوم یو سټیج دی چې هغه فار ایگزامپل کرکټ کوه بس لوبې دي کوه یا گیم دی کوه هغه به تر اخره پورې ګیمونه کوي د کوم سټیج دی چې یو بچی یوه اکټیویټیز کې انوالو شولو هغه به اخره پورې هغه سره شوق لري دي کې خدس دی که نه څه به مغه خبره ګډ پیرنټینګ څه به ګډ پیرنټینګ به څنګه وي که نه لکه یو فنکشنل فیملی وي یو ډس فنکشنل فیملی وي څه فنکشنل فیملی چې کوم دی هغه به بچي بیا فنکشنل وي او ډس فنکشنل فیملی چې کوم دی که نه هغه بچي بیا ډس فنکشنل وي صحیح شو هغه ډس فنکشنل بچي پیدا کېږي نه اوس مو ته دا پکار دی پاتې چې فنکشنل فیملی کومه واده د ډس فنکشنل فیملی کومه واده ٹھیک شو نه کوم بچیو مور پلور کوم دي هغه تربیات کې یعنی ګډ پیرنټینګ نه خپل سټیجز دي نه هغه به زه دا وایم چې اوس پری سکول دی پری سکول مطلب دی چې کله بچه پیدا شي هغه څو پری سکول ته نه وي داخل شوی نه هغه ته کوم دا دی هغه ته مو پری سکول یایو هغه کې چې کوم دی که نه هزبینډ اینډ وایف ریلیشنشپ هغه په ګور دی سټرانګ وي که هغه بچي په مخ کې ښځه میړه خپل منځو کې اخته کېږي یو ابیوز لینګویج استعمالوي یا هغه فزیکلی ابیوز کوي یعنی مارپیټ موږ ته یایو هغه کوي بچي په مخ کې نه داسې بچی چې کوم دی که نه هغه ذهن کې ښه کیني که نه چې بی دا مو بابا دی یا دا مور دوی یا دا یعنی ابیوز لینګویج ته استعمالوي نه هغه وړکي چې کوم دی یا بچي هغه اډاپټ کوي هغه زده کوي هغه بچپن نه هغه لیدلی نه هغه بیا فیوچر کې څنګه لږ لږ وټیږي هغه بیا هغه شی اپلای کوي امپلیمنټیشن هغه سټارټ کړي صحیح شو نه مور پلور کم از کم هغه ځکه ریلیشنشپ بیا اندسې هغه چې کوم دی کوم دلته خلک جوائنٹ فیملی دي که نه
نا جوائنٹ فیملی کې په کور د کوم دی کنه هغه مغوی بچي مور پلور ریسپیکټ کو د ریسټ اف د فیملی ممبرز هغه کوي کڅ مسله شي څه شي نه غاته انډیویډوالي ډیسکس کړه ناٹ ان فرنٹ اف د چلډرن کاغه بچي په مخ کې مو ډیسکس لیکه دالته موستلی بچي او ته پاتې سي مو پلور جیب کې 4 روپے دي بالکل ته دې یو ایمو پلور نه چو قرضا ده مطلب اوس دا خبره بچي په مخ کې نه دی کوله په کور نه بچي خو بیا هغه ذهن کې نقش شي کنه هغه وخت نه مخ کې نه هغه ډیپریشن کې هغه لوړ وي بچای افیکټ شوی وي هغه نه بعد سکول ګوینګ دی سکول ګوینګ ایج کوم دی کنه اخ کې کوم دی سوري مونږ نه خبره دا پوت شو د کوم ډیر زوت امپورټنت دی لکه نن سبا دور کې موبایل ډیر زوت کامن شولو موبایل دا سکرین this is very danger for the children ټیک شو کنه نمو مور پلور دی هغه سپیشلی میان دی هغه بچه لک په جوړو شي بس زر موبایل ورکی هغه کې خو ډیفرنٹ کارټونز دی ار چي دي یو هغه کې سندري ووري او کارټون یو ټیک ټاک دی کامن دا د ډیز جو دلته دی یوز کیږي بس بچه مغه سغلی وي بس مور خو خوشاله تر باز خفاري غشپلو حالانکه هغه ته ډیر غټ نقصان هغه ته ور کړلو بچی ته صحیح دی اچھا بیا سکول ګوینګ کې کوم دی یعنی اغنی کنټرول ډیر ضروری دی بچه په خپل ځون سره بیزی کوي ځون ته نه لګای کوي چې هغه ځون سره بیزی شي هغه بیا مایند کې مایند هغه افیکټ کوي صحیح او بیا سکول ګوینګ کې څه دی بچی کسي سکول ته چی یا هغه ډرایورون په حواله کې یو خپل روان وي یا بچی کله سکول نه پکور درو شمور پلور پختنه نه وکي چیرې تاسو سکول کې نن چې کومې میډم ته چې وخیل نن څنګه ورځ تیر شولا لکه مو دا لکه دالته دا شی مو د کی دا کمای محسوس کړی دی سپیشلی دالته خالق لکه نور خالق ډیر هغه کوي چې اپ دا گفت کوم دی دا بلچو ته دا بلچو دا کاس خپانی شي فیملی هغه کاس خپانی شي بل کا خپانی شي اچھا کوم استاد بچو کوم چور تربیات کوي هغه یو مخ کې سیټ تر رسي یو مقام ته رسي هغه استاد هغه ریسپیکټ فیملی والا نه کوي ټیک شو یعنی څه لکه اوس یعنی یا ټیچر ډے شو یا نور سی بچی کامیاب شي خو نمبر سپو شي نه پکورې څنګه استاد ته خیال لګ انسنټیو ملويږي کنه یو ځنه یعنی هغه یو مور پلور ځین کې نه ویچاره دا استاد دا مقام دا دی پلان کې استاد واجن شو یا دا ټیچرز واجن شو دا یو ټیم ورک ده هغه ټول نه پویر وی نه یعنی دا انټریکشن نشته صحیح ده او دین علاوه کوم ده کنه هغه نه بعد کوم ده ټین ایج ده ټین ایج کې کسه هغه بچي او عقل خیا پرانی وی جوړ شوی کنه میچور نه نه هغه انتهایی خطرناک سټیج یاد کسه ایموشنلی ډیسټرب کیږي بچي نه هغه ځکه مور پلور نه دیواله هغه سره ډیر ضروری دی سې د اخ کې مو بچي ته ایجوکیشن ورکو یعنی مو بچي موستلی کوړ کې هغه خپل نور مرګول پیر پریشر اخ کې زیات رسی کوم خل پیر سره ملو شو هغه پریشر کې هغه زیات رسی نه پکوړې کوم بچي خپل ځون سنغدي کړی وي نه مو ته کوم مور پلور کوم شاید ته خیال غوړي پکوړ هغه اډاپټ کی هغه مور پلور نه ته نه مليږي اتوماتیکلی هغه بیا بهر لیار لټي هغه بهر هغه ته چې هغه ته پکور هغه ته یو اټینشن ضرورت ده سمو مو چوک اپنوو کی یا مو چوک تعریف وکي مور پلور څه نه کوي اتوماتیکلی هغه بهر طرف ته اپروچ کوي یا موبایل طرف ته اپروچ کوي نه دا غوځي دي څه دی واجنه انسان افیکټ کیږي ډاکټر ګلسوم تاسو لکه ډیره زبردست خبرې وکړې د نشي حواله سره د نفسیاتو حواله سره ودرته ویا دلته مختلفې نشي دي نامې خو نشم واسطه ویلې چې د نشو اډورټایز مون نه کول غواړو خو بیا د نشي کوم ټایپس دي کوم مطلب هغه مختلف قسمونه دي اچھا د څه دی کنه ورلد لیول چې کوم دي ډیویژن شوی دی کنه کلاسیفیکیشن ناغه څلور دي یو خو کوم دی سټیمولنت دی سټیمولنت چې هغه تو برین کوم دی هغه اکټیویټ کوي یعنی تیزی ٹھیک شو اور یو اب سٹیمولنٹ کی چکم دے کنا آئس رچی کوکین رچی نیکوٹین دی اور دین علاوہ چکم دے کیفین دے نہ دا لکا سٹیمولنٹ کی دی کی دا لکا سگریٹ وغیرہ دا نیکوٹین کی آرس رچی صحیح دے نہ لکا ویپ دے ویپ دا نن سبب بلخلے وانا شارغلی دے بیا دویم چکم دے آگا ڈپریسنٹ دی ڈپریسنٹ آگا تو برین لک سلو ڈاؤن کی نہ دی کی چکم دے آگا الکوہل دے
دین علاوه کوم د اوپیاید دی یعنی اوپیاید هم د هیروین صحیح شو اور دین علاوه کوم دی باربیچوریټس دی یا د لیکزوټینل یا د کوم هغه والا دا شونه دي کنه د دې کې رچی بل پین کیلر دی نه پین کیلر کومي ګولې دوی دي دا ستنې منی دي دا پین کیلر کې رچی نه دا خاص کوم پراپرلی کته ته چې فزیشن یا ډاکټر یا سرجن وغیرہ ایڈوائس کین دا خبیا ټیک دي ویلی څنګه خپل وا طریقې ستو ته ایڈوایس کی خبیا دا ته خپل ځون یوز کول سٹارټ کینې بیا دا د اډیکشن طرف ته بیاي صحیح دې بل کوم د هلوسینوجنز دي هلوسینوجنز هغه ته خیالات نه کور کوي ته تھاټس افیکٹ کوي یعنی ته 5 سنسیشنز مو ته هغه افیکٹ کی ناغه کې یو ټی ایچ سی دی یعنی ټیټرا هایډرو کینابینول جس مو 400 ته یو هشیشه ته یي دا او دینه لا کوم د ویسټرن ډرګز دي ایل ایس ډي یا مشروم وغیرہ نه دا کوم دا د خیرتي نه دا نشټای لکه دا ټایپس دي نه نن سبا کوم ځوانونو ټول خطرناک چې کوم ده کنه هغه آیس دي میتامفیټامین مو دي ته هغه کوم انسانيون استعمالي کنه هغه سلیپ چې کوم ده هغه اته نه وريځ هغه خوب بالکل کوای نشي یعنی هغه بالکل ته خوب ډیسټرب کی مکمل تو بڑے کی یعنی پھرتی رو والی کا نا تی زیر والی ہاں ڈیزوت نم ینگسٹر کی دا ڈیزوت کامن دے نن سبا یو سیگریٹ چکم دی کا نا 2025 کی یعنی آغا شوی دے ریسرچ آغا کی تقریباً 100 عرب خالق دی ساغا دا سیگریٹ استعمالی او دا کوم ایڈکشن دی کوم نشے کی مبتلا خالق دی دا د نورو بیماریو ته څومره کمزوري دي چې قوت مدافعتي کمزوري کیږي هغه نورو بیماریو خلاف هغه قوت مدافعت کمزوري وي زر ونی افیکٹ کیږي نه دا ته کسی تو لنگز خرپئی تو لیور تو یعنی انٹرنل باڈی ټول دینه افیکٹ کیږي برین سپیشلی برین افیکٹ کیږي برین ډیزو ډیمیج کوي دا ټول دا ډرگز ټایپ مو ته خیال کنه نه دا انتهایی کرونیک برین افیکٹ کوي میډم دا راته وایي چې د تاسو کیریئر کې تاسو لکه د والدین خبره وکړله چې د والدینو تربیت ډیر مهم دی ډیر اهم دی تاسو دې ځای ته راغلي وئ دې سټیج ته راغلي وئ چې نن تاسو د نورو معاشري خلکو ته پیغامونه ورکوئ معلومات ورکوئ تاسو د خپل والدینو دپاره څه پیغام ورکول غواړئ هغه تاسو سره څومره خدمات کړي دي څومره کوشش یې کړی دی زه به اخري کې دا یم چې د زه نن کوم مقام باندې یم نه هغه زه خپل مور پلار سپورټ واجنه یم ایمو مور پلار همیشه ایمو سپورټ کړی دی مور پلار بچیو ته څومره سپورټ ورکوي مګر هغه بچي بیا کامیاب کیږي نیمو پلار چې ته فرق نه دی کړی ایمو مور ته به دا یا ووډ کې دی یا جل کې دی نه وړکو چې کې فرق نه دی کړی نن مو کوم مقام باندې خپل مور پلار واجنه یو نه زه مور پلار ته ہمیشہ دوبارہ تھینکس دے آیا مور اب جی زندہ باد اور میرے بھائی پائندہ باد کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے ہر مقام پہ ہر سٹیج پہ تلو کې ډاکټر ګلسوم د چینار کې پتی او نن تاسو خپل خلکو ته پیغام ورکوي هغه ورکوي چینار کې پتی پلیټ فارم نه چینار کې پتی د خلکو دپاره یو خو ویژن دی خلکو دپاره معلوماتي یو سیټ اپ دی دی په باره کې تاسو څه ویل غواړئ زه به دا وایم چې ما خو دا پروګرامونه لیدلي نه وو د چنار کې پتې نه ما مو واورېدلی به تاسو انوایټ کړلم نه ما چې بالکل ضرور مو طرف نه که قوم ته یا معاشرې ته یا سوسایټۍ ته څه ښه خبره رسېږي بالکل دا مونې فرض دی چې مو وکړو نه زه خو به دا یم چې به مو ته ډېر خوند راکړو مزه آ گیا اور بلا خبر دا زه به دا یعنی یو دا پیغام به ورکړم چې لایف از ویری شارټ لایف ډېر لږ دی که نه نه دا کورس مو ښې طریقې سره تیر کو نه پریزنٹ کې اوسېږو پکار دی اور هر انسان سره فیوچر ایشوز یا وي یعنی زه پلان خار څوک انسان کوي ماضیه هر انسان وي بهتر دا چې مو پریزنٹ کې ځون یعنی اوسو نه بیا به مو مینټلی هیلدي وو اور که بیا مو دغه دونه که مو ماز نه ووتلو یا ایکسیسیو اف ایوریثینګ از بیډ نه که مو فیوچر طرف ته زیات توجه ورکړلو اوور تھینکینګ مو کو یا بیک یعنی ماضي طرف ته
نه دو طرف ته مو افیکټ کیږي منټلی به افیکټ کیږي نه منټلی افیکټ شو به تو ټوله باډي افیکټ کیږي ته باډي څه افیکټ شي به تو ټوله خونه ته نه ډیسټرب شي یعنی هغه افیکټ کیږي بیا هغه سره به تو ټوله سوسایټي قدرمنو کتونکو اوریدونکو د مو د چنار کې پته باندې نن کوم پودکاسټ او کوم مرکه وا هغه سر ته رسیږي ان شاء الله چنار کې پته باندې به یې نیوی موضوع سره یې نیوی شخصیت سره د معاشري غړي سره بیا پودکاسټ کوو انټرویو وکړو مرکه وکړو تر هغه پورې اجازه د نغواړو د خپل معاشري ډیر زیات خیال ساتوي د خپل ځان خیال ساتوي اجازه د نغواړو د لوی الله پامان